اسې د هندوانو نیم طرف خطا کړی دی ښه د مګو عبادت پکې د اوسه پورې موږ چېرته نه ولیدلی صحیح ده څنګه زموږ په مسلمانانو کې دا عجیبه عجیبه طبقو واله دي یو دا دی او پلانې دی او ډینګری دی دقه شان په هندوانو کې هم د مګو عبادت هم کوي د هغوی باقاعده مندر دی او سپینه مګه او چا چې مګه ونیوله او د خپې لاندې راله وغیره دا ټوله قصه به ته دا کس کوي ښه خو د الله بندګانو شکر وباسئ چې د دې مګو عبادت مونږ کولی سم خیال دی مونږ د دنیا د حالاتو د وجې نه تنګ یو معیشت پلانې ډینګرې خېټه ګیس او بجلی وغیره خوا دی خوا الحمدلله ایمان خو مشته که نه لکه تاسو دا ویډیو وګورئ د الله بندګانو دا ذهن مې کار نه کوي کار زه به خاموش ناست یم دا ویډیو د الف نه اخره پورې تاسو وګورئ چې دا خلک الله جل شانو جهنم دپاره څنګه ساز کړي چې د مګو عبادت کې الله اکبر کبیره تاسو وګورئ ملګرو دی لږ په هندۍ ژبه کې د هندوستان راجستان کې دا د مګو مندر دی دا ویډیو جوړ کړی او زه په پښتو کې ترجمې کوشش کوم ځکه چې ممکن جهالتونه ډیر دي دلته کې د دې خلکو عقیده دا د دې مګو عبادت کوي او د هندوانو یو ذات دی چې هغې ته چارن وایي اچارن دا مګې چې کوم دی ډېرې مقدسې ګڼي او د هغوی عقیده دا ده چې د هغوی په خاندان کې څوک مړ شي نو د مګې په شکل کې بیا په دې مندر کې پیدا کیږي او که په دې مندر کې یوه مګه مړه شي نعوذ بالله نو د هغوی عقیده دا ده چې دا دلته کې بیا د هغوی په کور کې د یو ماشوم په شکل کې پیدا کیږي دغه هندوان د شکرانې په شکل کې هغه ورته پرساد وایي دیو شوده او دا شیزونه د مګو له راوړي او د هغو بیا عقیده ده چې دا مګې جوټه کړي او هغه شوده څوک وخوري هغه پرساد او هغه شکرانه څوک بیرته وخوري نو د هغه بیماری نه ختمیږي نعوذ بالله او هغه چې کوم دی بیا چېرته غټې بیماری نه هغه ته نه لګېږي نو دا خلک دا فخر ګڼي چې دې مګو له دیو څه د پرساد په طور باندې راوړي دې مندر کې اوس تقریبا د 15,000 نه تر 13,000 پورې مګې دي خو خلک احتیاط کوي ویسې نه چې د قدم د لاندې ر چا مګه راشي او مړه شي نو بیا به چې کوم دی ښه په احتیاط باندې هر سړی ځي که مګه یې ترې مړه شوه د قدم د لاندې نو دیو چې کوم دی بیا د سپینو زرو یوه مګه به راوړي او دې مندر کې بیا د جرمانې په طور باندې جمع کوي چې زما د لاسه چې کوم دی مګه مړه شوې ده دا شوده چې ښکاري دا مګی چې څښاک کي نو دا بیا دیو عقیده لري چې دا که ماشومانو له ورکړي نو نعوذ بالله ماشومان چې کوم دی قابلان کیږي او ماشومان چې کوم دی په سبق کې ښه کیږي او د هغوی د ژبې هغه لکنت چې دی هغه ختمیږي ورسره او د دوی بیا عقیده ده چې په دې مندر کې خو ټولې مګې تورې دي خو چې چا پکې سپینه مګه ولیده نو هغه د ټولو نه بختور بګت دی چې هغه چې کوم دی سپینه مګه په دې ځای کې ویني نو دا د هغه د بختورتوب په ټول خاندان کې نشاني ګڼلی کېږي چې ده په فلاني مندر کې او سپینه مګه لیدلې ده دلته کې په دې کلي کې چې څوک نوی ګاړی واخلي نو اول یې دې مندر ته راوړي د مګو مندر له چې دا ګاړی بختور شي نو دا دنیا جهالتونه دي په مختلفو شکلونو کې موږ ته الله جل شانو د اسلام مذهب چې ښایسته د هغې د الله رسول وفرمایل صلی الله علیه وسلم چې داسې دین باندې پرېږدمه چې لیلها کنهارها د دې توره شپه د رڼا ورځې په شان چې کوم دی ښایسته او رڼا ده او ډېر ښایسته دین الله موږ ته نصیب کړی دی په موږ کې هم جهالتونه شته دی خو هغه جهالتونه الله جل شانو دې زمونږ حفاظت وکړي موږ به چې کوم دی د خپلو علماو نه تپوس کوو چې آیا څیز د دې څیزونو دا کوم غیر ضروري څیزونه چې موږ کوو ځکه چې که موږ ته نعوذ بالله موږ کې هم داسې خلک شته که چا ته وویله چې یاره په دې مندر کې د دې مګو جوټه چا وخوړه نو بیا بیماري ختمیږي او جادو او جنات او دا شیزونه یې ختمیږي نو اوس ورپسې لښکرې رواني نو ډېر احتیاط کول پکار دی په خپله عقیده کې فانها لا تعمل الابصار ولکن تعمل القلوب التي في الصدور دا خلک وایي د ظاهر په لحاظ سره په سترګې بینای خو د زړه سترګې د دیو چې کوم دی هغه خړندي او په هغې باندې څنیني دا اوس دا ګڼه په دې ځای کې دې کړکۍ کې جوړه شوې ده دا دې لپاره ګوري چې دلته کې سپینه مګه چا لیدلې ده او هغه سپینه مګه چې څوک ویني نو هغه خو بختور ګڼلی کېږي بختور هغه دی زموږ عقیده دا ده چې څوک چې د الله حکمونه د نبي علیه الصلاة والسلام مبارکې طریقې پوره کړي او دې په حالت کې دا د دنیا نه لاړ شي او د الله سره میلاو شي اسلام یو ښایسته ضابطه حیات دی یو ښایسته او پاک دین دی په دنیا کې هم په آخرت کې هم د اسلام یو عمل یو عبادت چې کوم دی د کامیابی ضمانت دی الله جل شانه دې موږ ته خپل دین را نصیب کړي ګناهګار یو الله دې زموږ ګناهونه معاف کړي ګناهګار صحیح خو الله دې موږ د اسلام نه بل طرف ته نه بوتلی کوي بل طرف ته دې الله موږ نه متوجه کوي الله موږ په اسلام باندې قایم او دایم وساتلی کوي الله د اسلام